الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدقت يا رب العالمين. یقیدانم در این عالم که لا معبود الا هو، یقیدانم در این عالم که لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو. جو تیغے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجھو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو. بندے پروردگارم امتی احمد نبی، بندے پروردگارم امتی احمد نبی. دوست دارم چار یار تابع با اولادی علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک فائی قوس اعظم زیر سایہ ہر ولی. ہم پہر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. او چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابن ہے ستارے صحابہ. صاحبان چی دا ارشاد دی مقتدا، چار یاران دا پاک رسول دی فرختیا. درود شریف اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم. الله رب العزت عظیم احسان دی چې الله رب العزت یو عظیم دولت را نصیب کړی دی چې هغه د اسلام دی. الحمدلله الله موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړي او دا کلمه مو ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس عزتمندو د اسلام چې ما او تا دا کلمه ویلې ده دې سره څه خبرې وابسته دي. دغه دین نور بلا کیسې دي، خو یوه کیسه پکې دا ده چې دا پروګرام چې چا راوړی دی او موږ او تاسو چې د چا امتیان یو، چاته مقتدا رهنما پیشوا وایو، د چا امتیتوب د چا خادمتوب چې خپل سعادت او فخر ګڼو، د دواړو جهانونو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه چې موږ د کوم پروګرام راوړی دی نو یو کار په دې دین کې دا دی چې دغه پروګرام زده کول غواړي. دغه څه چې هغه راوړي دي دغه زده کول غواړي او په دغه باندې ځان پویول غواړي. لومبنی پروګرام دا حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي حکیم الامت هغه وایي خلک په دې ځای کې خطا شي چې تو ورته چې بیعت کې د څه دپاره کوي چې د بل اصلاح وکړو. وی دا بل اصلاح نه، اول د ځان اصلاح پکار. نو خبره دا ده چې اول پروګرام پکې دا دی چې دغه دین موږ په خپله زده کړو، او بیا چې کله الله رب العزت موږ ته دا را نصیب کو نو بیا به دا موږ خورو، الله رب العزت به رانه کار اخلي انشاءالله. اوس خبره دا ده چې دغه لار چې ته په دغه باندې ځې او دغه طریقه زده کې او ځان نه سپاهي د دغه جوړې. دنیا کې مثال په طور د پاکستان حکومت دی، هغه ځان له یو فوجي تیاری نو به د بلا شیزونو نه تیری را تیری.
هغه به کله ګزار خوري، کله به ټریننګونه کوي سخت سخت، کله به یو خوا ولي کله بل خوا ولي، اخره کې چې خینه چوړ شي نو بیا فوجي شي. دکه شان دا لاره چې د زده کړې د تعلیم او تعلم دا لاره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغې چې کوم نشاندهي کړې ده، نو په دې کې به تو بلا سیزونه امتحانات به پتا باندې راځي. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان دې راوړه نو دا مه وایه چې په ما باندې به امتحانات نه راځي او ما ته به خلک چې دی اوس خار راواچي د ګلونو چې ته ورسېدې ته کامیاب شې. نه، اوس به ځان د دې جوګه کې دې ته تیار اوسه چې کومه ونه چې د هغه میوهداره نو په هغې د کاڼو ګزارونه ډېر کېږي. اوس به په تا باندې الزامات ډېر لګي، په دې لار کې به تا ته تکلیف ډېر رسي، سختې به په تا باندې ډېرې رسي. خو د دې انتها چې د هغه کامیابي ده او په دې کې ابتدام چې دا کامیابي ده. د دې وجې چې څوک دنیایي تعلیم پوره کړي، ښه ده بده نه ده چې کله د دین تابع وي، ښه ده د دنیا چې توحه ده د عقبه او هغې نه پس دې هغې کې که اخري حد ته ورسي د هغې نه پس دې نوکرۍ پسې بیا ګرځي، جاب پسې ګرځي. خو کله چې د دین په لار کې انسان لومبنی قدم کیږي نو د دواړو جهانونو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رحمت فرشتې ورته خپلې وزرې غواړي. او ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله به فرمایل وایي هغې ورپسې د برکت د وجې د خپلې وزرې چې دی دا ورپسې لګوي، مګي ورپسې دی طالب علم پسې. نو خبرې هم پکې ډېرې دي، فایدې هم پکې ډېرې دي، فضیلتونه هم ډېر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. کم کس چې د دین طلب دپاره د دین په لار کې روان شو، د دین په لار کې روان شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت ورته د جنت لاره اسانه کړي، د جنت لاره ورته الله اسانه کړي، الله یې راته اسانه کړي. اوس خبره دا ده چې دغه لاره دا خو د ډېره برکت والا، عزت والا، عظمت والا، یعنی دغه لار ته چې څوک را دننه شوي دي او دغه نسبت سره ځان ټچ ساتلی دی، دغه نسبت یې خپل کړی دی، نو هغه د الله رب العزت ډېره لویه مرتبه ورکړې ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عرش معلا باندې وي او خپل طالب علم ته بیا ووایي ستا د پڼو کشار هما په عرش معلا باندې ورېده. دا د څه برکتو؟ دا برکتو د دې چې دا طالب علم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دا صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دا برکت د دې دین ورکا او د دا برکت دی قرآن عظیم الشان ورکا. موږ له الله دوه سیزونه راکړي دي، یو یې کتاب الله راکړی دی او یو یې ورسري استاد هم داسې راکړی دی چې الله رب العزت فرمایي وی د کتاب الله عملی نمونه که ته ګورې نو هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ما درته ووایي لاره داسې ده، لاره داسې ده چې تا ته به به سختۍ رکاوټونه تا ته راځي، خو آخري چې ته ورسې نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی العلماء ورثة الانبیاء، دا علما چې دي دا وارثان دي د پیغمبرانو. وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اوس انبیاء چې څومره تیر شوي دي نو هغې پیسې نه دي پرېښې، دراهم یې نه دي پرېښې، دنانیر یې نه دي پرېښې، هغې چې پرېښې دي هغې په وراثت کې علم پرېښې دی. چې ته د علم دا لاره خپل کې په لاره کې به تا ته سختې راشي دغه به ته برداشت کړي، بیا چې ته ورسې دغه علم یو حد ولا مقرر دی هغې ته ته لاړ شي، بیا به الله رب العزت تعالی دا
اتارټي در کتاب د دې قابل وګرځوي چې ته به وارث شې د خپل ښکلي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس دا لاره خو سخته ده. امام ابو یوسف رحمه الله چې دی هغه یتیم دی، مور پې چې دی چل زده کوي د دباغت، ورته وایي چې ته بی دوبي جوړ شه. هغه به راغی د امام ابو حنیفه رحمه الله په درس کې به کېناست. مور یې ورته وایي امام ابو حنیفه ته سپورې وي، ورته وایي چې ګوره زما بچی دی، تو خو مالدار کاروبار دی او دا خو یتیم دی، د خو بل څه نشته، دی به څه کوي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دی به د ډېرو نه ښه خوري، دی به چې دی د پیستو والا حلوا خوري. نو یو ورځ ناستو د هارون رشید بادشاه په دور کې امام مور یې چې دی هغه غلې شوه، خو بیا به یې نه پرېښوده، هغه به راته علم نه. بیا ورته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل بچي وایي زه به درله پیسې در کوم، بیا به یې ورله د میاشتې خرچه ورکول او په دې طریقه هغه خپل علم پوره کړ. امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي 20 کاله مې داسې تیر کړي دي چې په دې کې ما د اختر په ورځ باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په درس کې ناغه نه ده کړ، چوټي مې نه ده کړ. اس کو چوټي نه ملی جس نے سبق یاد کیا. و یو بیره مې زوی وفات شو، تاریخ والا دا لیکلي چې زوی وفات شو. چې زوی کله وفات شو نو جنازه یې وله وکړله، بیا یې وارثانو ته ویل زه تاسو ښخ کې او زمانه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس چېرته لړ نه شي، هسې نه چې د خپل استاد د درس نه محرومه شي. 20 کاله کې خیر. او شیخ زکریا زموږ په اکابرو کې دی یو لوی عابد دی، هغه خپل حالاتو باندې خپله بیا لیکلې ده. شیخ زکریا رحمه الله هغه فرمایي چې یو پېره زه مدرسې کې څنګه پلار داخل کړم نو زما چپړې روکې شوې په لومبانو ورځو باندې، او تقریبا بیا پلار ورپسې چې واپس معلومات کو نو یا 14 میاشتې تېرې وي یا چې دې څه کمې تېرې وي. پلار ځان سر چې بار وباسه نو ورته وایي چپړې دې څه شوي، تا خو چې زه کله راوستې نو زما هغه چپړې روکې شوي دي، تا دونه وخت څه وکړ؟ وایي زه د ما ته دا ضرورت نه دی راغلی چې زه مدرسې نه بار وځم. دا هغه نو دا سخت به برداشت کې بټې کې به دا وال خوري، پس د هغې به چې دی بیا د هغې نه خختم روځي او بیا به بل هر څه ته بیا جوړېږي. بیا هغه امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې دلته سخت برداشت کې په 20 کاله کې هغه چوټي نه کوله. بیا او داسې حالت و د هغه متعلق لیکلی دی، د هغه متعلق لیکلی دی چا لیکلی د امام بخاري رحمه الله استاد عبدالله ابن مبارک رحمه الله او هغه شاګرد د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. عبدالله ابن مبارک سے وایي چې یو پېره زه لاړم د امام ابو یوسف رحمت الله علیه ملاقات، د څه علمي خبره مې ورسره کوله، دې خبرې ته ښه خیال وکړئ، په دې لار کې سخت راځي. وایي هغه سره مې څه خبره کوله لګیا و په خپلو کې، نو هغه ماله په یو د کچه لوښي و د خاورو دا په دې کې راله څه اوبه راوړلې. وایي چې هغه بیا د شاته ایښو زما ورته خیال نه و، وی زما ورته خیال نه وی. لږ وخت تیر شه ما چې خبرې پوره کړې زه دې پاڅېدم نو زما په هغه لوښي باندې خپراله، زما په هغه لوښي باندې خپراله ده. نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی دا رنګونه واړېده راوړېده یو څو پېر رنګونه یې بدل رابدل شو. وی ما ورته چې صاحب دا خو د دومره پیسو سیز نه دی، عبدالله ابن مبارک صاحب ډېر زیات مالدار و خپله. وی ما ورته چې دا خو د دومره پیسو سیز نه دی، ته بې ولې خفه شوې؟ وی ما ته وایي چې د علم د باره ما د کور درشلم خرڅ کړی دی او زما په کور کې بل لوښي نه دی پاتې، دا یو اخري لوښي چې په دې کې موږ اوبه وڅښو بیا پکې روټۍ خورو، بل څه زما په کور کې نه دی پاتې. د علم په لار کې دا سخت راځي. پس د هغې بیا هغه وایي امام بیا ورسره خیر عبدالله ابن مبارک صاحب بیا ډېر لوی سړی و، امام صاحب دغه ټیم خپله وفات شوی و، نو دا سخت راځي. بیا د هارون الرشید په دربار کې هغه چې دی جج لګېدلی و. نو یو ورځ چې دی هارون رشید له چې دی حلوا راغله د پیستو او د بادامو یو څه بل څه دا کیسې وي. نو هغه امام ابو حنیفه صاحب ته دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته وړاندې کړله، ورته وایي دا والوی دا موږ لم کله ناکله تیارېږي. هارون رشید بادشاه ورته وایي دا موږ لم کله ناکله تیارېږي، موږ یې هر روز نه خورو. نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې دی لومبي په خندا شلګو بیا یو جړل ډیر زیات.
هغه ورته چې دا دې وخاندل ولې او ودې جړل ولې وی خندا په دې راغله چې د مور په خبره او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته یو خبره کړو چې ستا زوی بچی دی آب د پیستی الواګانې خوري د باندې او جړه په دې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په جدای باندې راغله چې دومره سخت تیرې کړې ما سره او د هغه په وجه ما علم وکړ کاش چې زما هغه استاد جام دی او په خپل سترګو باندې دا حالت لیدلې نو خبره ده چې دا سخت برازي بیا بدل الله مرتبه درکې مرتبه بدل داسې درکې چې د هغه بم بیا ثاني نه خو ته به علم لزان سم ورکې او کوم حضرات چې عام یغی تم زمون بدا درخواست چې بھئی ته به د علم سره خپل ځان وابسته ساتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طالب جوړ شه متعلم جوړ شه طالب جوړ شه او د دې زده کوونکي جوړ شه خاونکي جوړ شه یا چې د دې خادم جوړ شه د دې سره محبت کوونکي جوړ شه ولا تکن خامسا پنځم ما جوړېږه غني هلاک پړشي د دې سره بغض ونه ساتي د دې سره عناد ونه ساتي د دې په مقابله کې تکبر را نه ولي او حکیم الامت شاه شبی تانوی رحمه الله لیکلی دي وی که چا د طالب یعنی چې د دین ما د دین په طلب کې روزي وی چا د هغه پیزار ته د سپکوالي د وجې چې ترې وي د سپکوالي د وجې نو امام د حکیم الامت شاه شبی تانوی رحمه الله فرمایي چې په دې سره د ایمان سي او حکیم الامت شاه شبلی تانوی رحمه الله متعلق مولانا سید سلیمان ندوی سے لیکي چې مجدد دی دا وخت فصل کاله کې یو مجدد راځي نو خبره دارا چې دا سخت به پتا باندې راځي دا سخت به برداشت کې او بیا چې کله الله رب العزت ته علم در نصیب امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمای چې ته ټول په ټول ځان علم لور کی نو دا علم بدل معمولی غوندي صدر کی ته په ټول ځان علم لور کی علم بدل معمولی صدر کی او حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کوم کس دا وی چې ماته د طالب علم کې مرتبه حاصل شي نو بیا د مرتبه نه حاصلې د تباکی او چې کم کس وی چې ماته د مرتبه حاصل شي او د شپې نه رونی تهجد نه کوي دعای نیمه شب د پاسد بلا بکوند نو بیا دې چې د مرتبه تمه نه کوي مرتبه بدل الله رب العزت دا ورکي چې مسلسل به جدوجہد کوي مسلسل به مهنت کوي مسلسل به شپې رونی الله رب العزت به ول مرتبه ورکي الله دې نصیب کړي خبر اداله او بیا چې کوم کس ګوره دغه علم دی ماحول د مثال په تور موږ دلته راجم یو داسې نور د علم خلقي چې ولګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت ګوره د قرآن کې راځي قرآن کی آیات تے کافران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه شان نزول لے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته من تاسو رکینو ستا خبر اورو خود دا غریبانان چې تاسو چې دا غریبانان خلق ناسي لکه سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ یا نور چې په هغه ټیم سره دغه حضراتو دي د ځان نه پاسه ځکه موږ د خپل توهین ګڼو چې د وخت سرداران چودریان مالدار خانان دیم ناستی او ورسره دی غریب هم ناستی ځکه د اسلام خدا تصور دی چې ایک حساب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نه بګی داشته چې دا بادشاہ دی او دا غدا دی دا بګی نشته یو سب کې بودریږي دواړه دا یو مرتبه ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې څوک زیات تقوادار دی زیات الله ته نږدې دی الله وای د دې پیزار شلیدلی د دې جامې شلیدلی دې خراب وي په ظاهر حسن او جمال سره په کمال سره په کلام سره دې ظاهرا دې خراب وي خو الله رب العزت فرمایي دې ماته د وخت د بادشاہ نه زیات معزز او محترم دی ځکه چې د سره دین دې په دې کې تقوا ده اوس خبره ده عزتمن خبره ده چې الله رب د چې کله دا وي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې معمولی هغه خبره غوړي ده استاد ته دا اجازه شته
چې دې شاګرد ته وایي دا د فقه ټولو کتابونو لیکلي دي، دا په آدابو کې ټولو لیکلي دي، چې بای شاګرد ته وایي چې ته دې ځای نه پاسه دلته زما بای د څه خاص خبره ده پلان کې زما شاګرد راغلی یا زما ملګری دی یا چې د خاندان والا راغلی یا په یو موقع باندې د پته ولګي چونکې دا خلک دي دا چې دې سر بګړو کېږي یو کس ته وایي چې خیر دې ته لږ پاسه ته دا استاد ته اجازت شته. خو چونکې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړو تر قیامت پورې به دا توفیر روانو، تر قیامت پورې به دا خبره روانه وه، خلکو به د مالدار او د غریب فرق معمولی پاړه کې دا خبره راغله چې یاره دیګ چرته اسلام طرف ترانو دا اسلام داسې شی دی چې دا مخکینی سیزونه ټول ختمي، د سړي د زړه نه تکبر ختمي، دی به بیا خپله سم شي. چونکې زه راشه د اسلام خبره به ورته وکړم دی دې لږ وخت له پاسي الله رب العزت ډایرک آیاتونه را نازل کړي چې داسې ونه کړي. الله ته دا خلک خوښ دي چې کم مسلمانان دي او دین یې خپل کړی دی په مقابله د هغه کې چې هغې اسلام نه دی خپل کړی. که هغې اسلام طرف ته راځي خپله خوښې ده او که نه راځي نو قد تبین الرشد من الغی. نو خبره دا ده چې الله رب العزت اسلام را نصیب کړی دی الحمدلله، ټول وایي الحمدلله. خبره دا ده بیا دغه اسلام چې دی دا زموږ نه دا تقاضا کوي چې موږ به یې څه وکړو، موږ دغه دین زده کړو، په دې باندې عمل وکړو، دا اړوان دې ورسو، خپله زده کړو، خپل بچیان چې دي دا دې طرف ته رانږدې کړو، خپل کشران دا د دین طرف ته رانږدې کړو. ته دې د وخت ښه ډاکټر جوړ کا، خو دا دین به ورته انسانیت ښیي چې د خلکو په مرۍ به صرف چاړه نه راښکي، ورسره چې دی دا دین پې زده کړه نو به صحیح ډاکټر وي. ته دې د وخت ښه وکیل جوړ کا، خو هغه ته به اسلام دا لار ښیي چې به د وکالت سره چې دی ته د دروغو کیسونه مه لاړوه، دا مرتبه اسلام ورخی. ته دې ښه زمیندار جوړ کا، خو اسلام به ورته دا لار ښیي چې د بل پټي ته چې دې څاروي مه ورګډوه، ته د بل پوله مه وخه. نو دا به یې د وخت ښه زمیندار ښه ډاکټر چې څه د بادشاه دې د وخت جوړ کا. هارون رشید لوی بادشاه و، د شپې به 200 رکعته نفل کو، 12 سپارې به د ورځې تلاوت کو. سلطان التمش لوی بادشاه په ټول عمر کې د تهجد نو قضا شوی، په ټول عمر کې د اشراق نو قضا شوی، او په ټول عمر کې می چرتا په یعنی غیر محرم زنانه باندې نظر نه دی لګیدل. وخت لوی سړی د دنیا اعتبار سره جوړ کا، خو دین چې دا مه پرېږده، دین ته مشا کو. نو خپل او که موږ د دین نه پشا کو خپل کشره په خدای یقین وکړه. داسې دور روان سید ابوالحسن ندوي رحمه الله په فرمایل لیکلي دي چې تاسو هغه ځینې خبرې کړي دي هغه راسره د په پوره کېدونکي دي. هغه یو خبره پکې دا کړې چې دا خپل نوجوان دی قرآن ته رانږدې کړي، ورنه زه داسې تیاري وینم چې تاسو به دا تصور هم نشئ کولی چې دا بچی به بیا تا سره وي، خو دې به ستا نه وي، ستا مرغوټ ته به لاس اچوي، دې به بیا تا سره وي، خو دې به دلته د انډیا نمایندګي کوي، دې به دلته بیا د یورپ نمایندګي کوي. ته به چې دا مسلمان بچی دی هغه به لاس ته بنګړي د هندوانو په شان اچولي، ته به چې دا د مسلمان بچی دی هغه به د هندوانو په شان ویښته جوړ کړي، ته به چې دا د مسلمان بچی دی د هغه ماډل او نمونه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذات نه وي، د هغه دپاره ماډل او نمونه به په انډیا کې فلمونو والا څوک وي. نو خبره دا ده چې خپل هم دین زده کړو، خپل کشران دا صرف د مولا کار نه دی، دا صرف د پیر کار نه، دا ګوره ټولې د دین شعبې دي، هر یو د هرې شعبې به احترام کې دای سربزان ټچ ساتي، خو دین صرف د مولا کار نه دی. زموږ یو مولوي صاحب دی هغه ته چاوي وي مولوي صاحب دا زوی دی چې دا ډېر زیات ښه دی، د ده نه عالم جوړ کړه. نو هغه ورته عزت عالم د سره جوړوم نه، دا بله بلا یې ورته یاده کړه ګډېدونکي عزت یې دا جوړو. وایي ستاسو دا اسلام صرف زما د بچي دپاره خوښ دی، خپل بچی ولې اسلام ته نه رانږدې کوئ. نو خبره دا ده چې دا صرف د عالم ذمواري نه ده، صرف د تبلیغ والا ذمواري نه ده، صرف د تصوف والا ذمواري نه ده، صرف چې څوک صحیح سیاست کوي د هغې ذمواري نه ده. دا اسلام دا مجموعي دا زموږ او د ستاسو د ټولو دی. الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، کمزورتیا به وي، کمزوري به موږ یو ډېر عملي طور، خو ګوره ټول مسلمانان یو الحمدلله چې دا دین په خپله زده کړو. بل د دین مجالس چې دی دا قایم کړو، چې کوم ځای قایمیږي چې هغې سره ځان ټچ وساتو چې هر څوک کوي د دین کار دی، هر څوک کوي د دین کار چې کوي بس هغې سره ځان وابسته ساته.